أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. مخیاتونو کی دلائل په توحید باندې وو، تخویفات مخالفین تا تذکره د دینه کوله چې تاسو محتاج یې الله تعالی غنی دی، ستایل شوی دی، الله قادر دی په دې باندې چې تاسو بلری کې نور براولي، دا الله ته سګران نه ده. که څوک تا د الله په مخالفت باندې ودرئ او دا درته وایي چې زه به هزار ګناه دي زما په غاړه، نو هزار ګناه بل څوک په خپل غاړه باندې نشي اغستی. لا تزر وازرة وزر اخرى خبره کوله چې یو بوج اوچتونکی د بل بوج نشي اوچتولی، هر یو سړی به خپل خپل بوج اوچتوي. چا چې څومره څه کړلي څه ځان لا جوړ کړلي هغه به اوچتوي. دنیا کې بعضې خلک داسي چې هغه صرف ګناه کوي، بعضې خلک داسي چې هغه د ګناه دعوت ورکوي. نو څوک چې د ګناه دعوت ورکوي نو هغه ته ډبل ګناه کیږي، یو د ګناه کولو او یو د دعوت ورکولو چې ګناه ته خلک رابلي. دغسې نیک عمله خلق اغم دو قسمی، یو هغه چې هغه په خپله باندې نیکی کوي، نیک کارونه کوي، نو هغه الله رب العزت اجر څومره ورکوي هغه ورکوي. یو په 10 باندې ورکوي، که یو په 80 باندې ورکوي، الله زیات ورکوي. لیکن کده د دعوت کار ورسره هم کوي، د بل دعوت ورکوي د نیکۍ، نو بیا به دته داغي دعوت ورکولو اجر هم میلاویږي. څوک چې عمل کوي داغه په عمل کې به هم د برخی. بیا تذکره کولا د الله نه چې یریږي څوک دی، هغه خلک دي چې د الله باندې ایمان دی، په غیب باندې منځ قایموي، خپل ځان خپل زړه د شرک نه پاک کړلی. بیا یې مثالونه پیش کول چې یو طرف ته ړاندی او بل طرف ته لیدونکي، یو طرف ته تیری او بل طرف ته رڼایي، یو طرف ته سوری او بل طرف ته غارمۍ، یو طرف ته ژوندي او بل طرف ته مړي. نو دا برابر کېدی شي، دا ټول د یو بل سره برابر نه وي. ړوند د لیدونکي سره، لیدونکی د ړوند سره نه دی برابر. تیری د رڼا سره، رڼاګانې د تیرو سره نه دي برابر. دارنګې سوری د غرمو سره او غارمه د سوري سره نه دي برابر. ژوندي د مړو سره او مړي د ژوندو سره نه دي برابر. بیا تذکره د دې کوله چې دا خلک لګیا دي مړو ته رامدد شوی، مړو ته آوازونه کوي. نو الله رب العزت وایي دې ته تنشي اورولې، هغه ستا بلنه نه اوري، ستا د خبرې نه هغه ناخبره دی. الله رب العزت چاته چې اورئ نو هغې ته اورئ، اورولی شي، ستا خو اختیار نشته چې ته واورئ. یو خبره بل راځي ما انت بمسمع من فی القبور. بعض خلق وی اوري، نو که څوک وی چې اوري نو الته کې یو خبره بل راځي
چې الله رب العزت هغه خلقو ته چې هغه نیکان دي، انبیاء علیهم السلام دي، شهیدان دي، نیک عمله تیر شوي دي، الله رب العزت دغه مؤمنانو ته ویلو لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، چې باغی باندې غم او حزن بپینی، یره بپینی، حزن غم بپینی، خفگان بپینی. نو چې کله دا خبرې اوري نو هغه به خفه کېږي، پریشانه کېږي به. نو علماء لیکلي چې اول خو مړی اوري نه، که اوري نو د دې مشرکانو خو د سره نه اوري، ولی الله رب العزت ورته ویلي چې تاسو باندې غم حزن بنئ. نو الله خپل پیغمبران خفه کوي نه، الله اولیاء کرام خفه کوي نه، دغه شهیدان الله خفه کوي نه. نو دیو جنا هغه غلطی خبره، د شرک خبره، د کفر خبره الله هغې ته نه اوري. الله رب العزت تسلیم ورکوي، ته خو یره ورکوونکی، ته خو د حق د پاره را لېږلی شوی، زیره ورکوونکی، یره ورکوونکی. انبیاء علیهم السلام تیر شوي دي، مخکې امتونه تیر شوي دي، د هغې تکذیبونه شوي دي، هغې ورته دلایل پیش کړي، وعظونه نصیحتونه ورته کړي، کتابونه ورته پیش کړي، خلکو خبره نه وه منلي. نو الله وایي چې چا ونه منله، آخر کې خبره داسې شوه چې عذاب پرې راغی، تباه شو. وضعیتونو کې بیا نور دلائل پیش کړي، د توحید دلائل لی مختلف قسم. بشارتونه پکې هم دي، تخویفات پکې هم دي. الم تر ان الله انزل من السماء ماء، ایتن ګورې یقینا الله را ورولي دا اسمان نه اوبو، بعضې اوبې را ورولي، لږې اوبې را ورولي. دا اوبو لږې لږې راځي، که ډېرې په یو ځای باندې راتلی نو ځمکه به یې کنده کوله، نو لږې لږې راځي نو ځمکه یې کندې نه جوړېږي. دارنګې لږې لږې رالیږي، نورې د الله سره دي، د الله سره د هر شي خزانې دي، په دې باندې کمیږي نه. فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، نو راویستلي موږ د دې اوبو په ذریعې باندې میوې چې مختلف دي، رنګونه د هغې میوې دي، قسمه قسم میوې دي. په بعضې سیزونو کې ګڼ قسمونه وي، هغې هغه رنګونه ګورې، د هغې خوندونه ګورې، هغه مختلف وي. او که جدا جدا میوه ګورې، یو طرف ته یو میوه ګورې، بل طرف ته بله میوه ګورې، نو هغې دواړو کې بیا فرق وي. که مڼې ته ګورې او شلتالو ته ګورې نو دواړو کې ډېر فرق دی. مڼې ته وګوره، ټانګو ته وګوره، جو فرق پکې دی. دارنګې مڼه ده، نو مڼه یو قسم نه ده، شل قسمونه دي پکې، نو د هر یو رنګ هم جدا دی، خوند هم جدا دی. خلک یې پیژني، دا کمه یوه ده، دا کمه ده. په هر یو قسم میوو کې قسمونه دي. کجورې دي، په هغې کې ځان له وایي اتیا قسمونه دي پکې، او دا به صرف په یو ځای کې وایي اتیا قسمه، نور به دې نه هم زیاتي. دغسې که زمونږ د دې علاقې ګورې شلتالان دي، نو هغې کې ځان له قسمونه دي، نمبرې دي پکې، هر یو د بل نه جدا جدا دی، مختلف دی. ټانګوانو کې ګورې ډېر شي قسمونه دي پکې. فاخرجنا به ثمرات، راویستلي موږ د دې اوبو په ذریعې باندې میوې چې مختلف دي، رنګونه د هغې. ومن الجبال جدد بیض، او د غرونو نه موږ پیدا کړلي ټوکړې، ټوکړې دي، بیض نو سپینې دي، وحمر او سرې دي، مختلف الوانها، مختلف دي رنګونه د هغې. وغرابیب سود،
او بعضی پکې یې تک تور دی. غرون ته چې ګورې دې کې قسمونه یې، ځمکه کې قسمونه دي، خاوره کې قسمونه دي، بعضې خاوره یو شان ده، بعضې بل شان ده، علاقې مختلفې دي، د هغې ځمکه مختلفه ده، د هغې خاوره مختلفه ده، د هغې غرونه مختلف دي. غرونو کې چې ګورې نو مختلف ګټې پکې دي، په دې ګټو کې بیا ځان له مختلفې ګټې دي. بعضې ګټې هغه قیمتي دي، د هغې نه مرمر کار ته کولی کېږي، د هغې نه، او بعضې ګټې داسې چې د هغې نه کار نه کېږي. نو په هغې کې بعضې سپینې سره بعضې پکې تور هم میلاوي، بعضې سپینې نو ډېرې سپینې، بعضې لږې سپینې، وحمر بعضې پکې سرې ګټې پکې راځي، مرمر اخره کې استعمالي ټایلونو کې، مرمرو کې. نو د هغې رنګونه هم مختلف دي. نو سره پکې، نو بعضې سره کې یو شانې او بعضې سره بل شانې، بعضې سره تک سره، نو بعضې پکې سپینې کرښې پکې وي، بعضې کې جو تورې کرښې پکې راشي، سره او تور میلاو شي، سره او سپین میلاو شي. مختلفن الوانها، مختلف دی رنگونه داغي. وغرابیب سودا، بعضې پکې تک تور، بعضې ګټې د سړی ګوري تک توره ګټئ نو بعضې توره ده، نو توره کې بعضې اخوا دېخوا پکې رنګونه پکې، خو بعضې بلکل تک توره ښه غرابیب سود ورته وایي، تک تور وایي. عربی کې بعضې څیزونو دپاره مختلف د تاکید دپاره یو لفظ استعمالیږي، نو د توروالي دپاره دغه لفظ استعمالیږي، هغې ته تک تور چې ورته وایي نو غرابي وسود. احمر راځي، احمر سره القاني راځي. دارنګې مخکې تېر شي وو صفراء فاقعون، عربی دا فصیحه جبه ده، دا هر یو ټکي دپاره پکې جدا جدا لفظي، جدا جدا تاکیداتی، جدا جدا تعبیراتی. نو بعضې پکې تک توري. ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك، او دا څاروون هم الله وایي موږ چې پیدا کړي ته ګورې نه، دا څاروو انسانانو ته وګوره، نو څاروو ته وګوره، نو دې زنده سرو ته وګوره. ومن الناس، او د انسانانو نه، والدواب، او د زنده سرو نه، والانعام، او د څاروو نه، مختلف الوانه كذلك، چې مختلف دي رنګونه د هغې دا رنګې، لکه څنګه چې په هغې کې مختلف رنګونه وو، په میوو کې مختلف رنګونه وو، په غرونو کې مختلف رنګونه وو، نو په انسانانو کې هم مختلف رنګونه دي، نو په زنده سرو کې هم مختلف رنګونه دي، نو په څاروو کې هم مختلف رنګونه دي. انسانانو کې چې ګورې نو بعضې یو شان دي، بعضې بل شان دي، بعضې تور دي، بعضې سپین دي، بعضې غنم رنګي دي، بعضې پکې تک تور دي. مختلف رنګونه انسانانو کې هم دي. څاروو کې ګورې نو بعضې یو قسم څاروی چې ګورې هغې کې ځان له مختلف رنګونه وي، که غوا ګورې نو غوا کې ځان له مختلف قسمونه دي، رنګونه دي پکې. دا نور زنده سر چې ګورې په دې کې بعضې زنده سر داسې چې زموږ په دې علاقو کې شته هم نه، هغه چا لیدلي هم نه دي دلته کې. بعضې کتاب کې چته راشي، یا په اخبار کې چته راشي، په نیټ کې یا په دغه کې سړی وویني، سړی حیران چې دا څه شی دا خو پکې چته موږ نه دا خو پکې نه راغی. دا الله رب العزت پیدا کړي مختلف څیزونه دي. مختلف الوانو كذلك، مختلف رنګونه د هغې دا رنګې. انما یخشى الله من عباده العلماء، یقینا یریږي د الله نه په بندګانو د الله کې علما. کم چې علما دي اهل علم دي. اهل علم هغې ته وایي چې هغه عالم با عملی، عالم با عملی، نو هغې ته عالم وایي. هسې یوازې صرف دا چې کتاب یې ووی
نو یا هغه باندې سره عالم کیږي نه. عالم به هغه چې وی بیا په عمل وکړو. معلومات په معمولاتو کې راوستل دې ته علم وایي. یوازې معلومات نه دي پکار، معلومات شنو چربي کې نه، دا معلومات معمولاتو کې راوستل غواړي. ان الله عزیز غفور، یقینا الله دې غالب او بخون کې. ان الذين يتلون كتاب الله، یقینا کسان چې ولي کتاب د الله واقاموا الصلاه او قائم ایمان زل روان فقوا خرج کوي مما رزقناهم، دا غنه چې موږ رزق ورکړې دی لا سر او علانیا په پټ او پخکارا. يرجون تجارت لن تبور، امید لري د داسې تجارت چې هغه ناکام کیږي بنا، داسې تجارت چې هلاکیږي او تباہ کیږي کوټه کیږي بنا، نقصان بنه کوي. ایمان والدی داغه درې صفاتونه وایي. مومن دې نو یو دا بکئی یتلون کتاب الله، کتاب الولید الله، دا د مومن مسلمان کاری. دویم دا قام الصلاة، قائم کړه مانځل را نو مون بقائم مومن. وانفقوا، خرچ کړه نو خرچ کوي با، نو خرچ کوي به سبا خرچ کوي. دا هغه نه چې موږ ول رزق ورکړل، موږ چې ول سو ورکړلی رزق ورکړل، مال او دولت ول ورکړل، موږ ول علم ورکړل، نو موږ ول وخت ورکړل، نو موږ ول ځواني ورکړل. دا خرچ کوي لګیا الله په لار کې خرچ کوي. علم ول ورکړل نو هغه خرچ کوي. زندگی ژوند ول ورکړل، د ځواني ورکړل نو هغه د الله په دین کې لګي. وا سر او علانیا، مال ول ورکړل، دولت ول ورکړل نو هغه هم لګي، نو په ښکارېم لګي، نو په پټېم لګي. نو دا داسې امید لري داسې تجارت چې کوټه کیږي بنا. لیوفیهم اجورهم ويزيدهم من فضله، دې لپاره چې الله بدل ورکړي دی لا پورا اجرونه ددي. ويزيدهم من فضله، او زیات ورکړي دی له خپل فضلنا. دې چې سکه په دې امید باندې کوي، په دې تمه باندې کوي چې الله به موږ له دې اجر راکړي او الله ورکړي. ويزيدهم من فضله، او زیات ورکړي الله دې دی لره د خپل فضلنا. یو سره یو کار کړل، یو عمل کړل، الله ولا پلس ور کوي. یو عمل کړل الله ولا داغه بدله پاو یا باندې ور کوي. یو عمل کړل لیکن الله ولا هغه بدله په وسو باندې ور کوي. او الله یو عمل دې سړی کړل نو الله ولا بدله چې ور کوي نو په او یا لک باندې ور کوي، په زرګونو په لکونو په کروڑونو باندې ور کوي. او والله يرزق من يشاء بغیر حساب، والله يضاعف لمن يشاء، الله زیاتې د چا په چوغانو دین هم زیاتې. او دومره ور کوي الله چې داغه حساب ناراضي، حساب به څوک کولای شي داغه. وې سبحان الله چې سړی وې نو دا یو تلی چاپړه ډکې، تله د میزان شوا، تلی چاپړه ډکې، الحمدلله وسره وې نو دا دواړه تلی ډکې. سبحان الله وی الحمدلله وی نو دا سي شوا لکه د زمکې نه اسمانه پورې دا سمره خلا چې مونږ تخکاری، خلا نه لیکن خلا ښکاری سبا کې نخ نشتی نو کنه خالص لګیا دي سنځانان لګیا دي وی نشتی به خالص دلتا خلا بره د دلته کې نشتی دا ټوله مالا ده وی نو او دا موږ ته چې کوم سیخ کاری خلا چخکاری دا به ډکیږي سبحان الله الحمدلله چې دی وې نو د اسمکه نه اسمانه پورې دا ټوله ډکیږي ښا نیکو باندې اجرونو باندې نو دا به څوک شماري یوې چاپړې هغه څوک نشي شمارولای نو بیا به دې دا څوک دوه چاپړو څوک شمار کی د اسمکه اسمان منځ کې دا څومره دی دا به څوک شمار کی الله په علم کې دی بل چا علم کې نشتی الله زیات ور کوي زیات څومره چې غواړي الله ور کوي اخلاص ته ګوري ان غفور شکور یقین الله دې بخون کې قدردان الله قدردان دی دلته یو سلیله پیسې ورکی هغه پیسې غواړي مالا سراکا خیر راکا پیسې راکا توله پیسې راو باسي 10 روپے ولا ورکی
هغه واپس گزارږي دا ځان جیب کې کېده پکار بدی شي سخت لکه دا قار شي سړی تا غصه شي سړی دا خبري اوري او نره معمولی عملو کا الله رب العزت عمل ټکراوي نه یا عمل ټکراو کی جزا داستا په مخ باندې ووالا تا زموږه ضرورت نشته نه معمولی سبحان الله وقت په نوزي ټیم ناخلی سبحان الله یو نه الله په دومره حاجونه ورکه چې حساب نشتی پلای وای سره روان دي لانه کې غټه پرته دا خخته پرته دا غنا پرته دا هغه لرکړه هغه باندې الله اجر ورکي او دا څنګه یو سره ده وسو په دې ورځ کې دا جیبونه لګړي کمی لګړي جمع چی شي نو لګړي جیبونه زیات شي بیا یو شی په سره کې دی او بیا هغه لټای نه یو جیب لټای بل جیب لټای بل جیب لټای سره پریشان شي او دغه پریشانای باندې الله اجر ورکي ښا هغه اخر کې وړګي چابي سره بجې کې دی بیا ښکاری نه سره جیبونه لټای یو جیب لټای بل جیب لټای ښکاری نه اخر دی یو جیب نه راوځي الله رب العزت په دغه لګي پریشانای باندې الله اجر ورکي ګناونه به معاف کوي نو انه غفور یقینا الله دې بخون کې شکور قدردان دې الله دا معمولی عمل یو سره کوي قدرې کوي کني الله ته ضرورت ده الله ته ضرورت نشتی الله استاد پارس یاتي استاد پار الله اجر در کوي والذي اوحينا اليك او والذي اوحينا اليك من الكتاب هو الحق او سچ وحي کړه موږ ته د کتابنا هو الحق دا حق دی مصدق لما بین یدی تصدیق کوونکی دا چې مخکې د دې نو د دې نه مخکې چې کوم تیر شي دي تورات تیر شي دی انجیل تیر شي دی زبور تیر شي دی نور صحیفه تیر شي دي ټول علمونه قران کریم کې راجم دي دا ټول تصدیق قران کریم کوي هو الحق مصدقا لما بين يدي متصدق کوونکی دا چې مخکې د دې نو ان الله بعباده لخبير بصير یقینا الله په خپل بندګانو باندې خامخا خبردار دی لیدونکو ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بیا ورکمنګه کتاب کسان لا چې ورکړلی منګه د خپل بندګانو نه الله وې کتاب مې ول ورکو کتاب مې پکې و چلاو کتاب علم مې ول ورکو نو کتاب علم چې مې ول ورکو په ایمان مو ته نصیب کړل فمنهم ظالم لنفسه نو درې قسم خلق جوړ شنو بعض خلق داسې دي چې هغه ظلم کوي په خپل ځان باندې ظلم کوي ګناہونه کوي لیکن بیا مومن دے د ایمان نه خنوزی ومنهم مقتصد او بعض پدې کې داسې چې درمیان روي اختیار اون کړي ومنهم سابق بالخيرات او بعض دینا غدي چې هغه ډېر مخکې کیدونکي د خیر په کارونو کې باذن الله دا الله په حکم مانی مختلف توجیحات غلط کئی ډېر توجیحات خلکو کړي آسان دادا مؤمنانو کې قسمونه دي یو ډېر نیکان دي چې هغې ګناهونه نه بل داسې دي چې هغې واړه ګناهونه یي غټ ګناهونه نه بل پکې هغه دي چې هغه غټ ګناهونه هم کوي دا ټول چې الله یې بخښنه کوي الله نو بعض دی نو دی چې ګناه کوي نو سجر کے نقصان بل ترسي که ځان ترسي نقصان ځان ترسول نو ظالم دی په خپل ځان باندې ګناه چې کوي نو نقصان ځان ترسي خپل په خپل باندې وي ومنهم مقتصد او بعض دی په دې کې درمیانه روي اختیار اونکي د غټو ګناهونو نه ځان ساتي لیکن وړو ګناهونو کې کله کله پریوزي ومنهم سابق بالخيرات او بعض پکې چې ډېر مخکې کیدونکي د خیر په کارونو کې ذالک هو الفضل الكبير دا کامیابی لویا کامیابی دا فضل دے دا اللہ لوی فضل دے دا اللہ پا دے خلق بانے چی اللہ والا کتاب ورکو
نو چې کله کتاب الله وی ما غوړه کړی د خپل بندګانو نه نو دې د پاره بسې جنتونه به د همیشوالي يدخلون داخلي باغیت يحلون فيها من اساور اچولې کېږي به دې ته په دې کې کنګن دی باوګان دی بنگړي دی من ذهبین د سرو زرو ولؤلؤ عمل غلری وي ولباسهم فيها حرير او لباس د دې وي په دې جنت کې د ریخمو لباس وي دنیا دا په دنیا کې د سړو د پاره دو سيزونه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل وې دا دو سيزونه زما د نار نو د پاره حرام دي یو سرزر دی یو ریخم دی لیکن جنت کې به الله ورکي جنت کې به جایز دي نو آلته کې دا اسر دی سپین دی ملغلری دی لال جواهرات دی سدي لولو والمرجان دا ټول پکې ولباسهم فيها حرير او لباس د دې سړو به پاغ جنت کې د ریخم دی نو غټ ریخم دی نو نری ریخم دی وقالو نو دا مومنان بوئی مسلمانان بوئی الحمدللہ طول صفتنا دا الوحیت خاص اللہ دا پار دی اللذی اذهب عنا الحزن آغا ساتھ چی لرکا زمانگنا غم زمانگنا لرک بوئی تا زمانگنا غم ان ربنا لغفور شکور یقینا رب زمانگا دے خامقا بخون کے دے شکور قدردان دے منگا عمل چکڑو عمل خودیر لگ کڑو اللہ چی اجر راکو ناغا دیر زیادی را کرلے اللہ دا خپل شان مناسب ورکی زمانگا دا شان مناسب نہ راکی منگو دا سا قابل نیو نا اللہ دا خپل شان مناسب وی آخری جنتی چی کرد جنت نوزی نوتوائی با جہنم نے ویراو باسی وی یا اللہ دے جہنم نے ملو کو بیا خواتا کا وی تو بیا نور سغواڑی اوی یا اللہ نور سنو وانا مبدیز دن ملا خواہ کتا تب را مہینے لگیوں بس چی دشت شی دے چی آخواتا گوری جنت تبا لری نبخکاری دے وی یا اللہ لگرست با وی یا اللہ ما دے جنت تا مل گوری نیزے کا نوی تانو میلی سو چی نور سنو وانا خدا دے سن میوارا وا تو بیا غواړې سو وینا نور سره واه خدای دې جنت ته ملګری نږدې کنو ایزا جنت ته نږدې کی جنت ته به نږدې کی جبیا و یالا چې دې سو ورننه وسم وطنو راځي دنه شمل ګوډه په ګوډه ګوډه خص الله بو ته تعبیر نو د خپل لوز نه د خپل وعده نه خلاف کې و یالا به نور سره واه بس ورننه باسم وطنو بدای ګوډ کې بناسي ما اللہ بوئیزا دا جنت دا ټول ستا او دے کہ آخواتا دن نچدے نو دا دے دا دنیا دزمکے لس چند غٹ داستا شو نو آل دے کہ آغسر جہنم نراوت اللہ ابو یا اللہ تماس ما پوری مزاق کے زد دے اہل خنے ما جد دے لس چند جنت مال راگی مال خودی کوئی او خزدے پکار دے بس اللہ ویزا زمان رحم اگر زیاد تے دیر غٹ تے ان ربنا لغفور شکور یقین رب زمان خامخا دے بخون کے شکور دے قدردان دے اللذی احلنا دار المقامت آغازات چرا کچھ کرو منگا رائے وستو منگا دے کور دے اقامت تا من فضلی بخل پزل بانے لا یمسنا فیہا نصب نبرسی منگتا پدے کے استا تکلیف سستڑے والے ولا یمسنا فیہا لغوب او نبرسی منگتا پدے کے ستڑے والے بند رسی نصب بند رسی لغوب بند رسی تکلیفون بند رسی دے بند بسکو علم تران اللہ انزل من السماء مانا نگوری یقین اللہ راور ولی اسمان نوبو فاخرجنا بی ثمرات مختلفا الوانوها نو رایستلی منگا دے پزری میوی چی مختلف دی رنگون داغی ومن الجبال جدد بیزن او دغرونا ٹکڑی دی سپینی وحمرنا سری دی مختلف الوانوها چی مختلف دی رنگون داغی وغرابی بسود او بعضی پکی تکتور
ومن الناس والدواب او د انسانانو والدواب سند سرنا ولنام او د سارونه مختلف الوانه مختلف دي رنگونه دا غي کذالک دارنګي انما یخشى الله من عباده العلماء یقینا یریږي دا الله نه په بندګانو دا الله کې علما ان الله عزیز غفور یقینا الله دې غالب بخون کې ان الذين يتلون كتاب الله یقینا کسان چې لولي کتاب د الله واقاموا الصلاه او قائم کړه دې مونږ د الله وان په خرچ کړه دا غنا چې رزق ورکړل موږ هغه لا سر او علانیه په پټ او په کارا يرجون تجارت لن تبور دی یقین لري د داسې تجارت چې نقصان خساره و پکې نه ليوفيهم اجورهم دې دا پاره چې الله پوره ورکی دی راجونه دی ويزيدهم من فضل او زیات ورکی دی د خپل فضل نه انه غفور شکور یقین الله دې بخون کې قدردان والذي اوحينا اليك واسج وهي کلمه ته د کتاب نه والحق دا حق دی تصدیق کوونکې دا غصب نه یده چې مکه دین دی ان الله بعباده لخبير بصير یقین الله دې په خپل بندگانو باندې خامخا خبردار لیدونکې ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بیا راوست منګه کتاب ورک منګه کتاب آکسان لو استفینا چې ورکړلی منګه من عبادنا خپل بندگانو نا دا بندگان دا قران کریم ورکړې شه ده هغه خلق له چې هغه ورکړې شي وي دي سو دی امت د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورکړې شوی ده د نور امتونو نا استفینا من عبادنا چې موږ ورکړې د خپل بندگانو نه فمنهم ظالم لنفسه نو بعض پدې کې داسې دي چې ظلم کوي په خپل ځان باندې او منهم مقتصد او بعض پدې کې داسې چې هغه درمیان روي اختیار اونکي او منهم سابق بالخيرات او بعض دینه غدي چې مخکې کېدونکي د خیر په کارونو کې د الله په حکم ذالک هو الفضل الكبير دا دې فضل الله لوی جنات عدن جنتون دا میشوار يدخلون اج داخلي کی باغیت یحلون فيها من الصابر اچولې کیږي بدی ته پګدې کی کنگن باوغان بنگړي من ذهب د سرو زرو ولو عمل غلری وي ولباسهم فيها حرير او لباس به دی پدې کې د ریخمو وقال الحمد لله الذي ويبدي ټول تعریفونه د اولوہیت خاص الله د پاره اغزاد ازبان الحسن چې لري کو زمنګ نغم ان ربنا لغفور شکور یقینا رب زمنګ دې خامخا بخون کې قدردان الذي احلنا دار المقامت الله اغزاد ته چې رای وستو را کو ذکر مونږه را داخل کړو زید کور د اقامت تا من فضی بخبل پزمائے لام یمسنا فیها نصب نبرسی پدے کے منگتس تکلیف ولا یمسنا فیها لغو نورسی پدے کے منگتس تستڑے والے اللہ رب عزت مولا قرآن و سنت بان عمل کول توفیق راکی